ګرانو کتونکو د دغه ملګرو سره هم خبرې اترې کوو. نن څه خوشحالي محسوسوئ، څه احساسات لرئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، الله تعالی لاک لاک شکر دی، موږ ډیره خوشحالي محسوسوو. الله تعالی په موږ ډیر غټ احسان وکړو، انډیا له موږ فتح ورکړه او موږ په خپل پوج باندې، په آرمي باندې، ایر فورس باندې موږ په دې باندې فخر کوو چې الله تعالی د هغوی په ذریعه باندې موږ له ډیره غټه فتح راکړه. خوشحاله یې؟ ولې نه ډیر زیات خوشحاله یو، حد نشته دی. تاسو جی؟ شکر الحمدلله، ډیر زیات خوشحالي ماشاءالله. زمونږ پوج د الله تعالی ډیره غټه کامیابي ورکړه او نن مودي او اسرائیل به څه وایي؟ اسرائیل هغه ماتم خو به کوي، هغه ته مړي پراته دي په دې باندې او ډیر زیات خفه دي، ډیر زیات خوشحاله. موږ خوشحاله یو، موږ بیخي خوشحاله په کار دی چې موږ پته منو او موږ مناو کوو. موږ په دې خوشحالۍ کې راغلي یم دلته، ډېر خوشحاله. او جی ګرانو کتونکو دوی په دې خوشحالۍ کې راغلي دي او دلته کې چې کوم دی نو جوس کې، او دا جوس چې کوم دی نو دا مدینه ایم نو د هغې نه جوس کې او دلته کې تاسو وینئ دا خوشحالۍ دي. او په کار ده چې ټول پاکستانیان دې وخت خوشحالۍ مانځي، نو پښتونخوا خلک هم چې کوم دی نو بالکل په دغه خوشحالو کې ورسره سم دغه دي، خپل پوج ته او خپل دغه پیلټانو ته او نن د هغوی خاندانونو ته خراج تحسین پیش کوي چې مور دې دغه شانتې بچي روړي چې په انډیا کې ورله وردننه شو او په انډیا کې ورله 3 ګنټې چې کوم دی وګرځېدل، داسې غوبل یې ورله پکې وکړو او بیا ترې غازیان چې کوم دی نو راووتل. خو هغه ټیم به لږ یادول وي چې کله یو پیلټ د خپل په مرګ په سرټیفیکیټ باندې دستخط کوي او ورننوځي او بیا راځي. الحمدلله نیراله یو الوتکه راغورځولې ده، نیراله یو جز راغورځولې دي او موږ له 15 تیار وغورځول او دا 15 ولا بل وغورځول او اخو هم در بورو په نقصان او دی خاطم دا د پاکستان پوج. خو نن آرمی چیف صاحب ته دا وام وایي چې موږ د سره څنګ په څنګ ولاړ یو او زموږ د سر ګولې نزو مخکې موږ سره